یو ملګری د مولانا عبدالرشید توحیدی دا هغه سوال دا دی چې آیا په جورابو باندې مسح جایز ده که جایز نه ده؟ الجواب: په جورابو باندې مسح جایز نه ده. مسح مشروع ده په موضوع باندې، نه په جورابو باندې. اور موضوع ویلی شي هغې ته چې هغه د چمړې نه جوړوي. دا خبر په ذهن کې کیدی قرآن مجید کې الله رب العزت د خپو وظیفه چې ذکر کړله هغه غسل دی. قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، تاسو خپل د سرونو مسح وکئ، وارجلکم خپل خپې ووینځئ الی الکعبین تر پاکو پورې. نو دلته د خپو وظیفه هغه غسل دی، مسح نه ده. وس دلته مونږه قایل شوي وو چې کته موزې په خپو کړي وي نو ته پې مسح کولی شي. دا خو تخصیص شو، تا د قرآن آیت مخصوص کو، مقید دی کو. نو دا تقیید د قرآن مجید د نص په خبر روایت سره جایز نه دی. دارنګې په یو دو روایاتو سره، په یو دو اثارو سره جایز نه دی، بلکې هله به جایز وي چې کله ډیر روایات وي، اخبار مشهوره وي، اخبار متواتره وي، نو په هغې سره د کتاب الله د نص تقیید به جایز دی. اور مسح علی الخفین په موضوع باندې مسح د هغې په باره کې اخباری مشهوره موجود دي. دی وجې نه امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مشهور قول دی چې هغه فرمایل ما قلت بالمسح حتی جاءني فيه ضوء النهار، چې ما د مسح په باره کې قول نو کړی مګر تر دې پورې چې زما مخې ته راغله داسې روایات ضوء النهار، د ورځې د رڼا غونته کې روایات زما وړاندې راغله، نو هله ما قول وکړو چې مسح په موضوع باندې جایز ده. د دې وجې نه حضرت حسن بصري رحم الله هغه فرمایل ادرکت 70 بدریا من الصحابة كلهم كانوا يرون المسح على الخفين. بدائع الصنائع کوم دا روایت موجود ده. حسن بصری فرمائی چې ادرکت 70 بدریا من الصحابه، چې ما 70 بدري صحابه داسې لیدلي كلهم كانوا يرون المسح على الخفين، چې هغه ټول قایلو د دې چې مسح په خفینو باندې شته دی. نو دې نه دا معلومه شوه چې په خفینو باندې مسح په باره کې چې کوم روایات دي هغه اخبار متواتره دي. اور قرآن مجید کې الله رب العزت د خپو وظیفه ذکر کړل د غسل. نو قاعده دا ده چې د الله تعالی د کلام تخصیص او تقیید دا جائز دی په اخبار مشهوره اور اخبار متواتره سره، په اخبار احاد سره، یا په دودریو اثارو سره د کتاب الله عام ته خاص کولی نشي، د کلام الله مطلق ته مقید کولی نشي. د دې وجې نه امام ابو یوسف رحم الله فرمایي انما یجوز نسخ القرآن بالسنه، چې جایز دی نسخ د قرآن په سنت سره کله اذا وردت كورود المسح على الخفين، چې کله دومره روایات راشي چې هغه اخبار متواتره ته یا اخبار مشهوره ته رسیدلی وي، نو به ته د الله کلام منسوخ کولی شي. منسوخ په دې معنی باندې چې مطلق مقید کولی شي، عام خاص کولی شي. وس دلته به موږ راشو مسئلې طرف ته. دا فایده ده او ډېره اهمه مهمه فایده ده. مسئله وس دا ده چې دې کې خو اتفاق دی چې په خفینو مسح جایز ده چې د چمړې نه جوړي، خو په جورابو باندې مسح جایز ده که جایز نه ده؟ نو دلته چې موږ وګورو دې په باره کې صرف 3 روایات دي، اور هغه 3 روایات هم د کلام نه خالی نه دي. یو روایت د بلال رضی الله تعالی عنه دی، دویم روایت د ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه دی، او دریم روایت د مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنه دی. دا 3 واړه روایت هم د کلام نه خالی نه دي. بیا په خپل مقام زه د دې تفصیل وکړم. بالفرض کې د 3 واړه روایات بالکل صاف وي، کلام پې هم نه وي، بیا هم په دې 3 روایاتو سره د الله تعالی کلام هغه مقید کول جایز نه و، ځکه مطلق البته مقید کوي
چې کله د تقیید لپاره تا سره اخبار متواتره مشهوره وي دلته تا سره صرف 3 روایات دي نو چې کله 3 روایات دي په هغې سره ته د الله تعالی کلام نشي مقید کولی لہذا د دې وجې نه موږ فقهای احناف صرف نه بلکې مالکیه صرف مالکیه نه حنابله شوافی هغوی دغه عام د وړۍ نه چې جورابې جوړي په دې باندې د مسح قول کوي بلکې هغوی دې دپاره څه شرایط ذکر کړي دي مطلب دا دی باز دا وي چې په هغې کې تلل ممکن وي بیا پې مسح جایز ده دارنګې چې اوبه پې واچوي هغه اوبو لاندې ځان سره نه راجذب کوي بیا پې مسح جایز ده وغیره هم شرایط هغوی ذکر کړي دي دا شرایط د دې وجې نه ذکر کړي دي چې دې لا حکم د خفینو ورکی نو په خفینو باندې مسح جایز ده نو هغه جوراب چې هغه منعل وي یا مجلد وي یا داسې وي چې مشي پکې ممکن وي یا داسې وي چې اوبه ځان ته نه راجذب کوي نو بیا په هغې باندې مسح جایز ده ځکه چې هغه په حکم د خفینو کې شوه او په خفینو بالاتفاق مسح جایز ده د هغې په باره کې اخبار مشهوره او متواتره موجود دي نو لهذا بیا په دغه جورابو باندې مسح جایز شوه هغه جورابې چې هغه مقید وي په دغه صفاتو سره کم چې ما وړاندې ذکر کړو بعض خلک ډېر اعتراض کوي چې دا شرایط خو حدیثو کې نشته دی مونږ ورته وایو ټیک ته دا شرایط خو احادیثو کې نشته خو تا سره د جورابو مبارک کې چې کوم روایت دی هغه هم فقط 1 2 3 روایات دي هغه هم د کلام نه خالي نه دي نو ته په هغه 2 3 روایاتو سره د الله تعالی کلام چې مطلق دی هغه څنګه مقید کوي لہذا د دې وجه نه موږ دا قیودات ورسره لګو د پاره د دې چې دې له حکم د خفینو ورشي چې کله دې له حکم د خفینو ورغلی نو په خفینو باندې مسح جایز ده لہذا بیا به په دې باندې هم مسح جایز وي د دې وجه نه خو ائمه 4 چې هغوی علما عملا هر اعتبار سره مخکیو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر ته د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانې ته ډېر نږدې وو هغوی شرایط ولې ذکر کړي دي د دې خفینو د جورابو دپاره د دې چې دې ته حکم د خفینو میلاو شي فقه حنفي هم په دې ده لا يجوز المس على الجورب الرقيق من غزل او شعر بلا خلاف البحر الرائق ابھی فرمائے وَإِن لَبِسَ جَوْرَبًا جَازَ الْمَسُّ عَلَيْهِ بِشَرْطَيْنِ أَحَدُهُمَا أَن يَكُونَ رَفِيقًا لَا يَشْفَى وَالثَّانِي أَن يَكُونَ مُنَعَّلًا هغوی داسې پکار دی چې اوبه ترې لاندې نه ځي منعل وي دارنګې فقه مالکي هم په دې باندې ده چې کم جورب د وړۍ نه جوړي په دې باندې مسح جایز نه ده فقه حنبلي هم په دې باندې ده نو فقهای 4 هم دې طرف ته تللی دي چې په دې عامو جورابو باندې مسح جایز نه ده ځکه دا خفین نه دي نو هله به مسح جایز وي چې دا شرایط پکې موجود وي نو بیا به دا په حکم د خفینو کې شي په خفینو مسح بالاتفاق جایز ده نو بیا په دې باندې هم جایز وي والله تعالی اعلم بالصواب